عزتمندو څنګه چې تاسو ته پته ده د پریس ملګرو ته چې پرون فضل خان چې کوم MNA دی سیټینګ هغه مخکینی ضلع ناظم او ما سره په مقابله کې د PTI زوړ کینډیډیټ چې 3 نمبر په الیکشن کې راغلو وی زمونږه خلاف یو پراپګاندا شروع کړې ده او پرونه DC صاحب له د انکوایري درخواست ورکو او دا ورته ویل چې انکوایري دی وشي بالکل زلاول دا خبره کوم چې بالکل مونږ هم د انکوایري په حق کیو صفا او شفاف انکوایري دی وشي د حکومت د پریشر نه آزاد عدالتونم شته د عدالتونو دروازې کولو دي ماتم دغه خلکو تم نو زه د دغه خبرې انډورس کوم دغه خبره چې انکوایري دی وشي خو زه دام ویل غواړم چې ته MNA صاحب د عثمانزو چې کوم د ضلعي ناظم صاحب باندې الزام دی چې هغه قبضې کړي دي چې د هغې دپاره د انکوایري درخواست ورکړو نو ډېر ښه تاثر به پیدا شوی یو ډېر ښه اثر به شوی او کیدای شي مونږه په هغې باندې سبا باندې د عثمانزو او داسې چې کم ځای کې دا د هغې دپاره مونږه درخواست ورکو چې د دې انکوایري دی وشي چې د دې د انتقالاتو څه پوزیشن دی د انتقالات څنګه شوي دي آیا دا په زور شوي دي په رضا شوي دي قانوني شوي دي غیر قانوني شوي دي نو پکار چې د دې ټولو د انکوایري وشي دویم کم چې د PTI زوړ کینډیډیټ صاحب دی هغه دا خبره کوي چې دا عمرزو دا ځای چې کم دی دا وقف دی دا زه دغه علم کې اضافه کوم د ریکارډ مطابق دغه ځای وقف نه دی چې کله یو ځای وقف شي نو په کاغذات کې بیا د مالکانو نومونه نه راځي او دغه ځای کې اوسه پورې چې تاسو ریکارډ زه درکم زه به درته اوس تقسیم هم کم اوسه پورې د مالکانو نومونه راځي نو نه د اوقافو د طرف نه او نه د چا پرسنل چې زیونه ورکړي دي هغوی طرف نه دا ځای وقف دی د ریکارډ مطابق او دې کې صرف دا نه چې مونږه مالکانو دې کې د وخت وخت ډیرو خلکو خریدم کړی دی انتقالات هم کړي دي او زه قانوني شرعي هر طور باندې زه زمونږ خاندان دی وخت کې تقریبا د 109 یا د 110 کنالو مالک یو د ریکارډ به تاسو ته اوس مونږ خپل انتقالات هم تاسو له تقسیم به کو درته تاسو ته تصویر هم ښکلي شي کتلی هم شي عزتمندو او دا تقریبا 60s کې د سرور کاکا چې دوی والد صاحبو غا د ورا دې کې تقریبا اوسه پورې 32-33 انتقالات شوي دي په دې خسره کې او په کاته کې خو شمار نشته بې شماره انتقالات شوي دي موږ نه شکست خوړلی دی هغه څه جالسي څه سیاسي مخالفت او د ټولو لوی قصور زمونږ دا چې تاسو د پریس سرونه د دې خبرې ګواه چې څو میاشتې مخکې د عمرزو په تاڼۍ په حدود کې علي جان کلي کې یو ډیره افسوسناک واقعه پیښه شوې وه 3 رونه پکې ډېر یو تاریخ رقم شوو بیا د هغې کم شهیدان شوي چې د هغوی د رشته دارو د مونږه 3 احتجاجي پروګرامونه کړو چې ما له پکې ذاتي طور باندې دعوت راکړو هغې کې ما تاسو سره به ریکارډ کیدی شي ویم ډېر سوشل میډیا باندې باوجود د دې چې ما د چا د ذات خلاف خبره نه وه کړې چې راغلي دي
څه دې پکې مونږ چاته اکټیو نه دي لیدي دې بریف کوم چې دا کمې باندې دوی اوس دا خبره کوي دا تقریبا ارلی 90s کې دا جنازګاه الریډي جوړه ده تاسو به کیدی شي ډیرو ملګرو لیدي جنازې پکې د هغې وخت نه کیږي اوس چونکې دا زمونږ ملکیت و نو مونږ د دې دیوالونه او د دې چت خراب شو داسې به چې باران وشو نو راساسېدو به عوامو مونږ ته د وویل چې یاره دې دپاره څه وکې نو مونږ د دې جنازګاه دپاره چې دې د چت مت او فرش مرش او دیوالونه لپاره هغه وخت کې چونکې خلیل خان لا تحصیل ناظم و 4-5 شي د دې به تحفظ شي او دلته به مونږ مدرسه جوړه کو څه به خپل خرچو کو څه به د خپلو شتمندو ملګرو نه د هغه ځای د کلي د علاقې د پارټۍ یا عام چې د پارټۍ نم وي دغې خلکو ته به مونږ د چندې اپیل وکړو څه به چې وسم کېږي د سرکار نه به کوشش وکړو چې دې دپاره مونږ یو مدرسه جوړه کړو او دغه جنازګاه چې ده دې کې مونږ یاد میلو شو چې نه تاسو داسې جومات نه شئ جوړولی لاول به اوس نیشنل ایکشن پلان مطابق په تاسو لاول اپلیکیشن ورکوئ یعنی یو خوا وایي چې دوی جومات مدرسې نه جوړوي اوس دا کینډیډیټ چې زما په مقابله کې 3 نمبر راغلی دی چې خدای مکه مونږ دې د چا په ځای قابض شو مونږ خدای مکه مغبره کې صلات شوي دا ټول ریکارډ دلته پروت دی دا د 1926 د مالکانو ټول ریکارډ دی دا فردونه دي دا چې دوی ته مونږ دا د اوقاف نه دی دا د دوی ذاتي ملکیت دی چې پکار دی ته د حکومتي پارټۍ MNA ته رامخکې شه او مونږ سره په دې مدرسه کې په دغې ښه کار کې حکومت نه فنډ منظور کا خپله چنده ورکا او اخر کې ورته زه ده ووایم چې لږ MNA صاحب ځان لاول ریکارډ ګورئ ځان پې لږ پې کې